श्रीलंका په مقابله پاکستان د ځل ون ډے سیریز د غي حواله سره ډیر زیات خبرونه راځي. تاسو له معلومه چې شریلنکا سره کلاړیانو وی چې موږ د سیریز په نیمه کې پریدو او پاکستان کې حالات ټیک نه دي. سکیورټي کنسرنز په وجه باندې موږ شریلنکا ته واپس درځو چې د غي حواله سره شریلنکا کرکټ بورډ ډیر خپل فیصله وکړه، خو پاکستان کرکټ بورډ د غي نه پس د شریلنکا کلاړیانو سټیسفیکشن د پاره ایت تسلی ورکولو د پاره هغه انټرټین کولو د پاره ډیر خپل سټیپ واغښتل. تاسو له په دې تصویر کې کله چې د سریلنکا لوبډله د سیکنډ ون ډے نه مخکې پریکټس ته ګراوند ته راتله، نو پریکټس ته چې څه ټایم ګراوند ته دی ورسېده، نو په ګراوند کې والله د پاکستان کرکټ بورډ د طرف یو ډیر ښکلی او ویلکم چې کوم ارینج کړل شوی و چې پای کې ماشومان هم ولاړو، دای باندې ګلونه وشیندل او والله د پاکستان کرکټ ټیم کلاړیان هم په قطار باندې ولاړو. چراغ ډیر ښکلی طریقې سره وسره ویلکم وکړو، ډیر ښکلی طریقې سره هغه ریسیو کړل په ګراوند کې د پریکټس د پاره، چونکه کله چې یو ټیم راشي نو په هوټل کې دغه رنګ ریسیو کیږي یا په ایرپورټ کې غیله یو استقبالیه پروګرام جوړیږي. خو د سریلنکا لوبډلې ته په ګراوند کې د پریکټس د پاره راتلو دوران الته د پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ یو ډیر ښکلی استقبالیه ارینج کا چې د سریلنکا کرکټ ټیم کلاړیان نور هم سټیسفاید شي او ډاډه شي په پاکستان کې. نو تاسو له تصویر کې ښکاری چې خلکو ول توفیق هم ورکه په قطار ورته پیدا لکان واړه ماشومان ولور چې په ګلونه ونستل، بیا ول ګلدستي ورکه غینه پس ول بیا پاکستان کرکټ ټیم کلاړیان وګوره ولاړو. بابر اعظم او شاهین تاسو لخکاری په سکرین باندې چې کلاړیانو ته ورغاړو دي چې څنګه بس نه راکو شوی دي، نو پاکستان کرکټ ټیم کلاړیانو ولا ریسیو کړی دي دی ولا ولاړو. او کوچ زموږ د پاکستان کرکټ ټیم کوچ مایک هیسن هم الته ولاړو او د پی سی بی چیرمن محسن رضا نقوی هغه هم بیا ګراوند ته ورغلی دی. د ښکته تصویر کې تاسو لخکاری چې ګراوند کې جیسوریا دا وخت د سریلنکا کرکټ بورډ هډ کوچ دی، نو هغه سره تاسو لخکاری چې ډیر خولي انداز سره یو تصویر د سریلنکا کلاړیان هم په بیک ګراوند کې ولاړ دي. محسن نقوی هم بیا ګراوند ته ورغلی کلاړیانو ته یو ځل بیا ډاډګیرنه ورکړې ده او کوچ سره هم ملاو شوی دی چې یریږئ ما خړ اډه دلته اوسېږئ، تاسو دلته سکیورټي ولاړه ده، تاسو له څوک پکه ګوسترګم نشي کاته. او زموږ د نن په ملک چې کم سکیورټي کنسرنز دي دا په هر ملک شته، دا صرف په پاکستان کې نه، اب اوس په انډیا کې په دلی کې دماکو نو په موږ څه کوو، موږ برازو چې بس وایو بل تعالی کا کرکټ له خطر ده. خدای پاکستان میډیا د انډیا میډیا اونته ده نه، دا اصل کې ابل روز په راولپنډي کې په کچرایو کې په کچرو کې په های کورټ کې یو ځکه یو دماکا وړو کې اونته بلاست شوی چې دا غي نه پس بیا سریلنکا کرکټ ټیم کلاړیانو یې دلو یاره په کارم ده کدا سریلنکا کرکټ ټیم کلاړیانو په ځای زوي او توي او تاسو سریلنکا ته لاړ شئ یا ولته تاسو کمزې کې اوسېږئ هلته چېرته جوخته دماکو شي نو خامخا سړی یریږي غبراویږي او بیا چې ته چېرته غټ سټار غټه سلیبریټي دا له پته چې زما یو فیوچر دی، زه پیسه ګټم، زما یو نوم دی، ما په شاله خاندان دی، بچی مې دي، ښځه مې د مور او پلار مې دي، نو بیا سړی خامخا ژوند در چاله خوږ دی خپله زندګي هر چاله خوږه، نو هر سړی یریږي. نو که سریلنکا کرکټ بورډ څه دغه رنګ څه ایشوز راوچت کړه نو دیس ډزنټ میټر، دا د هغوی حق او هغوی موږ سیټسفاید کړل، پاتې مو کړل. چیرمین ورغو د کرکټ بورډ هغه سیټسفاید کړل، هغه ولا خبرې اترې وکړي د لاسې ولا ورکړه چې موږ به تاسو له فل پرو سکیورټي درکو. هغې نه پس په ګراوند کې ولا زبردست استقبال وکړو کوم چې په دې تصویر کې تاسو لخکاری. نو سریلنکا کرکټ ټیم کلاړیانو سټیسفاید شو، د پاکستان کرکټ ټیم کلاړیانو د هغوی شکریا مدا کا، د بورډ شکریا مدا کا. نو یو ښکلی ویژول یو ښکلی تصاویر دنیا ته وړاندې کړلی شو او چې کومه بیکاو میډیا وي، کومه نفرت کوونکي خلک وي، نو یې هم دا نفرت پیلاوي چې پاکستان کې امن نشته یا پاکستان کې کرکټ ته خطره ده. نو خطره نشته دی دا سکیورټیز ایشوز په ایشیا کې په هر ملک شته، دماکې د دهشتګردي دا په ایشیا په هر ملک شته، کم ملک کې نشته یار ته مالو خو بنگلاديش کې نشته، سریلنکا کې نشته، افغانستان کې نشته، انډیا کې نشته، پاکستان کې نشته، کم کې نشته. ته مالو خو چې دا کم غړ غټ ملکونه دي د ایشیا ملکونو چې کم کرکټ کې یو نوم لري، نو په دې ټولو ملکونو کې دا سکیورټیز ایشو شته. خو دې مطلب دا نه شو چې زموږ سکیورټي ایجنسیز چې کوم دي هغه ناکامه دي یا هغوی د دې مقابله نشي کولی، بالکل ډټ کې مقابله کوي او کامیاب شوي پکې هم دي. څنګه چې سند جیسوریا نه سوري څنګهکاره بیان جاری کړو چې په 2009 کې پاکستان سکیورټي فورسز حمله ناکامه کړې وه، موږ یې بچ کړي وو. نو سکیورټي فورسز د هر ملک شته، د پاکستان شته، د افغانستان شته، د انډیا شته، د هغوی ډیوټي هم دا ده چې هغوی عوامو له امن ورکړي، هغوی عوام د ترهګیرۍ نه وساتي، هغوی عوام د دهشتګردۍ نه وساتي. دغه رنګ په انډیا کې هم شته، په افغانستان کې هم شته، په بنګلاديش کې هم شته، په سریلنکا کې هم شته، په پاکستان کې هم شته. او د پاکستان سکیورټي فورسز په ټوله دنیا کې مشهور دي، د پاکستان چې کوم ایجنسیانې دي په ټوله دنیا کې مشهور دي. نو په دې وجه باندې بیا محسن نقوی له دم د لاسه ورکړه او هغه پاتې کړل جی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ سو د دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.